أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص سورة ابراهیم شروع پاغی کی پنځه بابونه اولنی اتا آیات تمهید او ترغیب بیا رستا سلور زلی لپس د عالم راوړو پاولنی لپس د عالم کې هغه جدال المشرکین مع الانبیاء چې د مشرکانو د انبیاء سره او د موحدینو سره جګړه وا بیا دویم ځل لپس د عالم راوړو چې جګړه د کافرانو د یو بل سره وا نو د هغې څه خبره ذکر شوې وه 20 نمبر آیت کې الله ذکر کوي وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء میدان ته بشي د الله تعالی ټول فقال الضعفاء للذين استكبروا نو بوایا کشران کمزوری للذین هاغا چاہتا استکبرو چلوی کولا انا کننا یقینا من لکم تبعا ساسو تابعو فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء نو آیت تاسو لری کولا شی زمنگنا سسیز من شیء بمخکشی دا من عذاب الله نا اے تاسو لری کوله شی زمنگنا سشیز من عذاب الله د عذاب د الله تعالی نه چې چا په دنیا کې د چا تابعداري کړي باطل پرس مولیان او باطل پرس پیران او د دوی په اتباع باندې خپل ژوند تیر کړی نو التب بیا وای دا کمزور خلق د عقل په اعتبار سره او د علم په اعتبار سره چې کمزوري دوی به وای دی لوی کسان ته د دنیا چې منګه غستاسو تابعو نو آیا تاسو وز زمنګ نه سسیز لري کولی شئ یا عذاب د الله لري کولی شئ تاسو زمنګ نه عذاب لري کولی شئ یا سسیز لري کولی شئ نو دوی به سوی نو دا خبره سوره اعراف کې هم ذکر شوی ده آیت نمبر 38 کې 38 کې چې دوی دا تذکره سوا او د دوی دا خبره سوا اوږده خبره راغستې ده دا تخویف اخروي دل د ذکر کوي د آخرت احوال د 42 نه 43 پورې قال دخلوا في ومن قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار وبوي الله تعالی داخل شي باغ ډلو کې چې تیر شوی مخکې ستاسو نه د پیریانو او د انسانانو نه بورګي معلومه دا شو چې پیریان به مرتضی هر وخت چې داخل شي او ډله لعنت به کوي په ملګرو خپلو اے چې کوم ډله داخله شو نو دا بل ډله پیسکې هغه په لعنت وای تر دې چې کله یو ځای شي پاغي کې ټول بده اور کې یو ځای شي نو دا رستنی دا موریدان به وای په بارد د مخکینو پیرانو کې
اے رب زمنګا دا کسان چې بیلاری کړي او منګا نو ورکړي دوی ته عذاب د چندور وبو الله تعالی هر یو در د چن عذاب دی ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوی دی نو دا مشران به وای مخکینی هغه رستنو ته یعنی دا مشران به خپل کشران ته وای فما کان لکم علینا نشته پس نشته تاسو لره په ونګ باندې سه احسان پس وسکه د عذاب په سبب داغه چې تاسو کول نو دغه شانتی ذکر شوی دی سوره مومن کې سلیشتمه سپارا آیت نمبر 88 ختم کې النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ادخلوا اور و پیش کې شي په دوی باندې سبا او بیگا او پاغورت چې قائم شي قیامت ادخلوا آل فرعون شد العذاب وبل شي داخل کړه د فرعونیان ډیر سخت عذاب ته نو سوره مومنون دلته دا د جهنم کې جګل دوی داخل شي دا به الته او بل دوی او سوره سبا آیت نمبر 31 کې په میدان محشر کې به دوی دا خبر یو بل ته کوي نو دوی به سوي قالوا لو هدانا الله لهديناكم دوی به وای کچری هدایت کړه موږ ته الله تعالی نو هدایت به موږ تاسو ته کړو نو بیا الله تم خبر منسوب کوي ک الله موږ ته هدایت کړو نو موږ به تاسو ته هدایت کړو تفسیر طبری جلد نمبر 5 جلد نمبر 13 صفحه 200 کې وای دا ټول جهنميان براجم شي او دوی به وی چې دا مومنان زکه خلاص ول چې دوی الله ته جړل راځي چې موږ ټول یو دي شو الله ته جاړو وای دوی به جاړي بیا وای الکه په دې غوسه کیږي نه نو بیا بس وای محمد بن کعب قرزی فرمای چې دا جهنميان به بیا ټول راجم شي او د جهنم هغه چوکیدار چې دی هغه ته بلاړ شي او هغه ته به وای نو هغه به چې تاسو ته انبیا نو راغلي تاسو ته کتابونه نو راغلي چې تاسو نن وای چې موږ ته رسا عذاب کې سپکاوی راشي یا په عذاب کې کمواله راشي ابن ابي حاتم د کعب ابن مالک نه مرفوع روایت نقل کړي وای دوی به جړل وی په 1500 کاله تفسیر بیزاوی هم دا خبره ذکر کړی دا چې دوی 1500 کاله وجړل چې زمنګ نسا عذاب سپک شي وی هغه پیمرانغه وی بیا دی چوکیدار وی چې راځي دا خو نه کېږي بیا 1500 کاله صبر وکړو خو بیا هم دا غې نه پس په دوی باندې سکمواله رانغه نو دوی سوي سواء علینا اجزعنا برابر دی حال زمن که پریادونه کو او که صبر کو ما لنا من محیز نشته منگ لرهیس دختی دل اے که منگ صبر کو او که پریاد کو خو منگ لزیل تیختی نشتا منگ لسزیل بنائی نشتا نو اسی بیو خو بس منگ لنورسا نشتا وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم ووعد الحق بدیزه کی دو خبرې دي مخکې د مشرانو د کشرانو سره خبرې وي نو وس دلته د شیطان ابلیس سره خبرې دي او 15 خبرې دي شیطان سره خطاب دی به خطاب کوي معرف القرآن شیخ ادریس کاندلوی رحم الله ذکر کړی دی عقبه ابن عامر نه وی هغه حضور صلی الله علیه وسلم وی چې کله حساب وشي اخر او اول فیصله وشي او فیصله نه فارغ شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ملګرو سپارښت وکي او فارغ شي دا کم جهنميان چې پاتې شي نو دوی به وای الکه زمون خو سپارښت نشته د مؤمنانو سپارښو پیغمبر هغه ول سپارښت وکړو او زمون سپارښت نشته نو دوی کې به وکړو الکه زمون سپارښت شته راځي چې لاړ شو ابلیس ته ولاړ شي او چې ابلیس تلاړ شي هغه ته به وای چې من خو ستا خبره منلې وه ته اوس زموږ څه سپارښت دا وکړه نو شیخ ادریس کاندلوی رحم الله په خپل تفسیر کې دا خبره ذکر کړې ده چې د کم ځای نه پاسې وی الته به داسې سقاب بدبور
بدبو بشي چې جهنميانو به چرته په جهنم کې دا بدبو هم نه لیدلی دومره سخا بدبو بشي. او دویم قول تفسیر مدارک ذکر کړی دی وای کله چې دوی جهنميان جهنم ته داخل شي او جنتیان جنت ته داخل شي وای د دې شیطان د پاره به د اور یو بمبر تیار کړی شي او د باغی ته وخی او دوی ته خطاب کوي. تفسیر قرطبی ذکر کړی دی چې دا شیطان به ټول جهنميان تخکاری او جهنميان به ټول شیطان تخکاری. امام رازی رحمه الله په خپل تفسیر کبیر کې 19 جلد 207 وای چې کله جنت تلاړ شي او جهنميان جهنم تلاړ شي نو دیو ورته دا خبر وکي او پنځه خبرې بدل د ذکر کوي. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم ووعد الحق وبو دا شیطان هر کله چې فیصله وشي د ټولي خبره ان الله وعدكم ووعد الحق یقینا تاسو سره وعده کړی او وعده حق ایس تاسو سره الله وعده کړی او وعده حق وعده سوا کتاسو په دنیا کې نیکی وکړي تاسو د بار به ثوابونه او کتاسو په دنیا کې ګناهونه وکړل نو تاسو د بار به عذابونه پس د مرګ نه دوباره ژوند دی جهنم دی او جنت دی نو دی بسوي ووعدکم فاخلفتکم ما تاسو سره وعده کړی وا خو ما د خپل وعده خلاف کړ زګه چې ما تاسو ته ویل چې نه جهنم شته او نه جنت شته او نه تاسو ته ویل چې نه اجر شته او نه ثواب شته تاسو ته خو ما هیڅ نه دی ویل تاسو ولې په ما بس را بسې شي وي. یو خبر ذکر شو. دویمه خبر د شیطان وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي نو ما لرا بتاسو باندې زور دلیل سیوا د دینه چې ما تاسو بلنه تاسو ته می आवाज کو نو تاسو قبول کړه تاسو ته می دعوت در کو نو تاسو قبول کو. دیمه خبر بسوي چې بتاسو باندې اوس زور نو تاسو ته می ات کړیا چولې یا تاسو خپل ته می ات کړیا چولې چې تاسو می راخ کو دی بلکې ما تاسو ته صرف بلنه در کوله دعوت می در کو. تفسیر مدارک ذکر کړی دی چې دوی ته خو ما صرف وسوسه واچوله او یا بعض علما معنی کوي چې دوی ته ما دعوت د شرک ورکو دوی دا خبره قبول کړه او شرک شروع کو. یا درېمه خبره چې د دوی په دل دماغ کې خبره ما راوسته یعنی دا کار مې ورته څه کو ښایسته کو نو چې کله مې ورته کار ښایسته کو نو دوی په هغې پسې روان شول نو تاسو ولې زما خبره منله فاستجبتم لي بې دلیله زما خبره منئ زما سره څه دلیل نشته او تاسو خبره منئ. نو درېمه خبرې سره فلا تلوموني ولوموا انفسکم نو ما لره ما ملامته کوئ او ملامته کوئ ځانونه خپل تاسو ما ملامته کوئ نو ما ملامته کوئ خپل ځانونه ملامته کوئ. نو په دې کې اشاره دې خبرې ته کوي چې ما خو صرف تاسو ته خبره کړې وه بلکې فاعلین کوونکي خو تاسو وګرځېدئ. هدایې څلورم جلد کې یو څو مثالونه ذکر کړي د پوهې دپاره. وس یو سړي کوهی وکنو او دویم کس راغی دریم لی دیکور کړه دی وغورځو نو دا ګناه د چا شو د دې کوهي کنستون کې شو دا خو د هغه نه دی خو بلکې دا دویم راغی د وغورځو نو دا ګناه د چا شو. یا بل خبره ذکر کړې ده یو مرغۍ په پنجره کې بنده ده یو کس راغی هغه وله دا دروازه کوله کړه خو بل دا مرغۍ راویسته او بارې پرېښوده نو دا زید خو شو دا مسبب شو خو دا کوونکی فاعل څه شو دا بکر شو نو دا ګناه د بکر شو دا خو د زید نه شو. یا درېیمه خبره ذکر کړې ده چې یو سړي په لاره کې اوبه واچولې درېیم کس راغی یو درېیم کس له دیکور کړه دا پکې خپه ماته شوه نو اصل دا کوونکي خو دا دوه کسان دي که دا درېیم خو نه دی هغه خو اوبه توی کړې خو دا دویم راغی د درېیم له دیکور کړه نو هغه ارتاو شو خپه یې ماته شوه. نو په دې ځای کې وایي فلا تلوموني ولوموا انفسکم ما لره مه ملامته کوئ او ملامته کوئ تاسو خپل ځانونه ملامته کوئ. تاسو ته په دنیا کې ما صرف یو خبره در کړو اشاره مې در کړله تاسو به ما پسې ولې راتلی تاسو زما اتباع ولې کوله نن زی د جهنم کې به جهنمیان د شیطان څه کوي خطاب کوي. نو دا یې څه شوه دا یې درېیمه خبره شوه. اقول قولي هذا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب